په پېښور او خوشا کې موسم ډېر زیات یخ شوی دی چې له کبله یې بیماریانې ډېرې زیاتې شوي دي. راځئ چې واورو د مستند ډاکټران په دې هکله موږ ته څه احتیاطي تدابیر ښیي. رحمان الرحیم، څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې یخني انتهایی په عروج باندې ده. د یخنۍ موسم ډېر زیات شدید دی او د شدید یخ موسم سره سره هوا آب و هوا ډېره خشکه هم ده. نو زمونږ د نظام تنفس دپاره لکه د ساه اخیستو چې زمونږ کوم نظام دی هغې دپاره موضوع هوا ګرمه او نمداره مرطوبه هوا ډېره ښه وي. خو چونکې د موسم د تغیر د وجې نه چې موسم خشک هم ډیر شي او یخ هم ډیر شي، نو یخه او خشکه هوا زموږ د نظام تنفس د ساه اخیستو د نظام دپاره ډیره بده وي او د سینې بیمارۍ دې سره خورېږي. نو زما ټول مینوالو ته دا خاص دی چې تاسو خپل ځانونه ګرم ساتئ، خپل ماشومان ګرم ساتئ، بېجا یخنۍ کې د ماشومانو ګرځېدلو نه پرهیز وکړی شي. او بل دا چې تاسو که کمره کې چرته د ګرموالي دپاره هیټر یا سور بلوئ، نو خاص دا دی چې تاسو لږ د بړاس انتظام هم کوئ چې د هوا ګرمېدو سره سره هغه نمداره او مرطوب هم شي. او بل په کورونو کې ګرمې اوبه څښل پکار دي. مشروبات په یخنۍ کې مونږ اکثر پرېږدو چې دا ښه خبره نه ده. نو مشروبات لکه د څښلو شیزونه زیات څښل پکار دي، ګرمې اوبه څښل پکار دي او داسې تراو شیزونو نه پرهیز پکار دی او بېجا یخنۍ وتو ته دې نه پرهیز وساتو. ماشومان خاص کر ډېر زیات د سینې په بیماریانو کې مبتلا دي چې ډېرو ماشومانو کې هغه مهلک شي، جانلیوی شي. نو دې دپاره د ماشومانو د ګرم ساتلو او د مرطوب ساتلو خاص مونږ اهتمام وکړو. او بل دا چې چاته معمولی غونتې فلو زکام یا څه لګي هغه خپل معالج خپل ډاکټر سره بر وخت د هغې علاج معالجه وکړي، ولې چې ډېر فلو او ډېر د سینې بیمارۍ یو نه بل ته خورېږي. نو باید چې د یو نه بل ته خورې نه شي، نو خپل علاج هم په وخت باندې وکړو. کله چې مونږ چینګ کوو امترشه یا ټوخی کوو چې مونږ خوله پټه وساتو او مخ بل خوا واړو چې په کور کې یا په جومات کې یا بهر دننه هر چرته چې نور ملګري چې هغې ته د دې جراثیم منتقل نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د یخ موسم چې وي د زیاتره چې ډېر کم عمر ماشومان دي او د عمر رسیده خلک چې دي دې لپاره ډېر خطرناک دي. دیو کې دا احتیاطي تدابیر ته پکار دي چې مشر کسان چې دي هغه یخ ټایم کې ماښام نه پس او سهار د سورج چې ښکاره کېږي هغه نه مخکې بهر دې نه وځي. ان کیس چې بهر وځي نو د خپل پروټیکټر میز چې وي کمبل وغیره ځان د مکمل هغه ساتي، یخ هوا نه یخ باد نه ځان وساتي. دا شان کور کې کم د خویندې میندې دي ماشومان چې بهر وباسي، نو هغه هم به دا خیال کوي چې ماشوم مکمل طور باندې کور دي او چې یخ هوا نه هغه نه به هغې اثرونه کېږي. او دې نه علاوه کوم د خوراک کې هم دا خیال کول پکار دی. بعض خوراک دا چې دې کې کوم دا وټامین سی والا خوراک دي، د مالټا کینو دا استعمال لږ زیاتول پکار دی دې سیزن کې.